أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. سورة اعراف ابتدا کی خبر شوی و سورت کې درې خبرې دي. یو تسلی دا مبلغ تا، یو اتباع دا ما انزل دا، او بیان دا توحید دے او رد شرک دے. ابتدا کی مغداوی چی پدے باندے واقعات تی دا انبیاء علیہم السلام. نو دلته کې تب بیان د توحید او رد شرک باندې واقعات اولنې واقعا د نوح علیہ السلام پیش کړي. نوح علیہ السلام راغله مسله قوم ته بیان کړو، توحید بیان کړو، رد شرک کړو. نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام نا تقریبا 1400 سلپاسه کلونو رستو راغلو. بعضی لیکي 1442 کال رستو نوح علیہ السلام راغلو. د ابراهیم علیہ السلام نا 2048 کال مخکیو راغلو. په عراق کې په علاقه کې جبل ارارات وتوي، پاگه کې د طوفان نوح هغه اثرات ښکاره شوي دي. څه زمانه مخکې دغه کشتۍ هغه تختې هم میلاو شوي وي. جودي غر ورته وایي، رستو راځي په هغې باندې کشتۍ ودرېده، نو په هغې باندې هغه اثرات کشتۍ هلته کې خو پاتې شوه. نو هلته چې څنګه پاتې شوه نو هغه خو دنګ غر دی، پاغی باندې واوري پرتی، ناغه تر اوسه پورې پټه پرته وه. خو بعضې وخت کې په دغه ځای باندې چې کله واوره ویلی شي جازونه تله راتله ناغې ولیده چې دې کې څه شی پروت دی، نو بیا پسې کسان تللي او راویستلي دي. لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقین لګل موږ نوح علیہ السلام دا قوم ته فقال یا قوم اعبدوا الله، نو قوم زما بندگی کوئ د الله نشته استاد لپاره اله الله نه سوا بل. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقینا یریګم پتا سبحانه د عذاب د ورځې لوی نه. قال الملأ من قومه، نو غټانو د قوم داغنا انا لنراک فی ضلال مبین، یقین خامخا انو موږ تعالی په گمراه ښکار کې. د قوم اعتراض په هغه باندې، کله اعتراض د یو سکی کله د بل سکی. قال یا قوم لیس بی ضلاله، ویا قوم زما نشته ما باندې گمراهی، اس گمراهی ما باندې نشتی. ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن یما رسول د رب العالمین د طرفنا. او بلغکم رسالات ربی، رسوم تاسو پیغامات د خپل رب، وانصح لكم او خیر لټوم تاسو. وعلم من الله ما لا تعلمون، پویګم په الله د الله طرف نه پاک سمای تاسو په نه پویګئ. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، آیا تاسو تعجب کوئ په دې باندې چې راغلی تاسو ته ذکر تاسو رب د طرف نه علی رجل منکم، په یو سړي تاسو نه. لینذرکم، دې لپاره چې یره درکې تاسو لا ولتتقوا، تاسو تقوا اختیار کړئ، ولعلکم ترحمون، د پاره دې تاسو باندې رحم وشي. فکذبوه، نو د خلکو دا تکذیب وکړو. فانجیناه والذین معه فی الفلک، نو موږ نجات ورکړه هغه او هغه کسان له چې د هغه سره په کشتۍ کې. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، او غرق کړه موږ هغه کسان چې تکذیب کړي زموږ د آیاتونو.
انهم كانوا قوما عامین یقینا دا قوم لاندو قوم په خبره باندې نه پوهیدو خبره باندې سوچ فکر نه وإلى عاد أخاهم هودا عادیان ته موږ لګلو داغي خیرخوا هود علیہ السلام دوی مواقع پیش کړي عادیانو عاد ابن عوس ابن ارم ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح هود علیہ السلام نو هود علیہ السلام هم د دغه عادیانو په نسل کې دیو دا په وسو کې راضی کړه وسو کې هود ابن عبد الله ابن رباح ابن جلود ابن عاد اب ابن عوس ابن ارم ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح سلسله ترسی بعضی مورخین دا په دغه طریقې باندې رسول لی وإلى عاد أخاهم هودا دا عادیان ته موږ لګلو داغي خیرخوا یو نو خیر لټاو یا قومي رور یو قامی رور د قوم نه یو د قوم سړی د دې د قوم سړیو قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ویا قوم زما بندگی کوئی د الله نشته ستاسو پر اله د الله نه سوا بل افلا تتقون تاسو تقوا نه اختیار وي قال الملو الذين كفروا و غټانو د کسان چې کفر کړو د قوم دا غنا ان لنراك في صفات يقين مغینو خامخا تعالی په بیوقوف توب کې و ان لنظنك من الكاذبين يقين خیال کو پتا مې د دروغجنونه قال یا قوم لیس بی صفاها نو وی هود علیہ السلام اے قوم زمان نشتے ما بانے اس بے قفتوب ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن یا مزا رسول رب العالمین دا طرفنا و بلغکم رسالات ربی رسومتاستا پیغامات دخپل رب وانا لکم ناسعون امین او یقینا زیم استاذ پارا خیرخواہ امانتدار او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم آیا تاسو تعجب کوئی پدې باندې چراغله تاسو ته ذکر تاسو رب دربنا لا رجل منکم په یو سړي تاسو باندې لینذرکم تیر در کی تاسو لا وذکرون اس جعلکم یادوي کله چې ګرځولي الله تاسو خلیفګان رسو د نوح علی السلام قوم نوح علی السلام نرستو الله آباد کړی په دې ځمکه کې وزادکم فی الخلق بسطا او زیادی کړل تاسو لا په پیدائش کې فراخی تاسو له درکړل غټ غټ بدنونه تاسو له درکړلی مهارت درکړل نسل د لزیات کړل فذكروا علی الله یادوي نعمتونه د الله د پاره تاسو کامیاب شئ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده نو د خلق وی آیا راغله ته مونږ ته د پاره چې لنعبد الله وحده چې مونږ د بندګیو کو د الله یک یوازې ونظر ما کان یعبد اباؤنا او پریدو مونږه هغه چې بندګی وکوله زمونږ پلارانو د پلار نکاح هغه طریقه دین مونږه پریدو فاتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين نراولا مونږ باندې هغه چې تم سره وعده کې یا تم مونږ د سن یاره ان كنت من الصادقين کې ته درشتونو نا قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وغضب نو وی یقینا واقع شه د پتا سو باندې تاسو رب د طرفنا عذاب راغله دارنګ زنګ راغله وغضب غضب د الله راغله پتا سو باندې دا تاسو باندې مقرر شه ده اوس به پته ولګي اتو جادینوننی فی اسماء سمیتم وانتم آباؤکم آیا جګړه کوي تاسو ما سره په نمونو کې چې تاسو خو دي او تاسو پلارانو ما نزل الله بیا من سلطان نه نازل کړ الله باغی مې سے دلیل فانتظرون انتظار کوئی نی ماکم من المنتظرین یقینا تاسو هم د انتظار کوونکو نا دا نمونه دی خلکو خو دي وای دا د بادو زموار دی دا په تبو زموار دی دا په د سرخوږي دی دا په د یو سره د بل سره دا خو دی خلکو خو دي دلته کېم دا وای اسماء سمیتم وانتم آباؤکم سورۃ یوسف سلوی ختم کې بام وای چې دا نمونه خو تاسو خو دي تاسو پلارانو خو دي دانګه سورۃ نجم کې وای سورۃ نجم کې درشتم آیات کې راځي چې دا نمونه تاسو خو دي تاسو پلارانو خو دي فان جیناه نمغه نجات ورکا غیلا والذین معه کسان چې دا غسرو برحمت منا په خپل رحمت باندې وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او کټ کړه موږ زیل دا کسانو چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو وما كانوا مؤمنین او نو دی ایمان راوړونکي مؤمنان نو وإلى ثمود أخاهم د دې عذاب تذکرہ رستو سورته حاقه کې امراضی او حامیم سجده کې امراضی چې دی باندې عذاب راغلو
و الی ثمود اخاهم صالحا سمودیان ته موږ لګلو داغي خیرخوا صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام راغه سمودیانو ته. دا سمود چې نو دا د عاد زوی و، ناغي باندې دا مشهور شو. دا د دیبه یادیدل په سمودیانو باندې. نو سمود ابن عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح وی. او صالح علیہ السلام دیوم د سمود په نسل کې راځي. نو صالح ابن عبید ابن آصف ابن کاشح ابن عبید ابن حاضر ابن سمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وی قوم زما بندگی کوئی دا اللہ نشتے استاد پارا دا الہ اللہ نسوا بل الہ. قد جاءتكم بينة من ربكم يقين راغلی تاستا واضح دلیل تاسو رب د طرفنا هذه ناقة الله لكم آیة دا اخدا دا اللہ ساس د پارا نخدا فزروها نو پرې دی لرا تاکلوا فی ارض الله چې خوري پزمګه د الله کې ولا تمسوا بسوء امر سوی دیته تکلیف اس بدی فیاخذکم عذاب علیم کنه وبنسی تاسو عذاب درناک. سورۃ بنی اسرائیل کې بیا راځي یو کم شپېته کې د خلکو لخپې کټ کړي نو عذاب پیراغه. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد او یادوي کله چې ګرځولي الله تاسو آباد پزمکه کې رستو د عادیانو نا وبواکم فی الارض او ټکانه درکړه تاسو له پزمکه کې تتخذون من سهولها قصورا تاسو جوړوي دا میدانونو داغینا اوچته اوچته بنگلې وتنحتون الجبال بیوتا او تراش کوي پغرونو کې کورونه. فذكروا علی الله یادوي نعمتونه د الله ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر پزما کې فساد کوونکی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه نوې غټانو دا کسان چې تکبر کړو د قوم دا غنا للذین استضعفوا کسان ته چې کمزوري ګڼل کېدل. لمن آمن منهم اچاتا چې ایمان راوړل د دینه ان اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. آیا تاسو پوهیږئ چې صالح علیہ السلام تاسو ته پته ده چې صالح علیہ السلام را لېږل شوی د رب د طرفنا. قالوا ناغي وته ان بما ارسل به مؤمنون منګه پویدو خبره نه ده بلکې یقینا منګه په هغه څه چې هغه پر لېږل شوی دی په هغه باندې ایمان لرو منګ په ایمان راوړل. قال الذين استكبروا نوې کسانو چې تکبر وکاو ان بالذي یقینا منګه په هغه سباندې چې تاسو په ایمان راوړې کافرون منګه انکار کوونکیو منګه نه منو. فاقرون ناقتا نو د خلکو داغه په کټ داغه او خې کټ کړي خپې ولا کټ کړي هلاک کړه واتوان امر ربهم او د خلکو نه فرمانه وکړه د خپل رب د حکم. وقالو د خلکو یا صالحتنا بما تعدنا اے صالح را ولمن باندې اج تم سره وعده کې ان كنت من المرسلین کې ته درا لګل شو نه کته پیغمبرانو کې نورا وړزا. فاخذتهم الرجفه نونی ول دی چغه فاسمو فی دارهم جاسمین شدی په خپل کورونو کې پړ مخه پراتا پزمکه پوری جوخو پړ مخه پراتو. فتولى عنهم نروان شو صالح علیہ السلام داغینا وقال وی یا قوم زما قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی یقینا ما رسول تاسو پیغامات د خپل رب ونصحت لكم خیر ملټول تاسو ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو نه خوښوي خیر خوا. بعضی دین استدلال کوي چې صالح علیہ السلام ورستو روان شو او خلکو ته خبرې وکړي ناغه سوګو اچ تباشی ومړشیو نو استدلال د سما کوي. نو یو دا ده چې خطاب ده نو خطاب هغه مستلزم د سما نه ده. دویم دا ده چې دا په طریقې د معجزې باندې لکه څنګه چې په بدر کې صنادید قریش هغه کندې ته غزولیو او بیا د هغې سره خبرې کولې نو الله رب العزت هغې ته واورول په دې معنی چې هغې ته روحونه د هغې واپس کړه. نو هغه معجزه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات شریف کې هغه معجزاتو کې دا واقع ذکر کړله. او بل دا چې په هغې کې قتاده یو راوي دی هغه وایي چې الله ژوندي کړه احیاهم الله الله ژوندي کړو دا هغې ته خبره واوروله ولې د پاره د اغید حسرتن و نقمتن و ندما د اغید نور ذلیل کولو د پاره نو خو د الله کارو خبره د معجزې و یو عام اوریدلی او یو
اورول د الله اور الله او ته اور نو پای کې خدای چا څه شک نشتی په دې چا څه خبره پای کې نشتی. درې مدادا چې دلته کې دا واقعا بده کې تقدیم او تاخير ده. سورۃ هود کې چې وګورئ نو پای کې دا خبره رستو نه ده بلکې دا خبره مخ کې ذکر کړل او هلاکت رستو ده. نو الته کې د واقع تفصیل له او دلته کې د واقع کې تقدیم او تاخير ده. فاخذتهم الرجفه بل معلومیږي د دین ادا چې دا خبره مخ کې شوی د زکا چې په کم ځای کې پیغمبر موجودي نو په هغه ځای کې الله عذاب نه راولي. دا عذاب دراتلون مخ کې پیغمبر دا غزين او باسي. نو کله چې پیغمبر ته روان شو ناغه ته دا خبر وکړه چې ما تاسو ته پیغامات رسول خو تاسو نه منلنو. نو اخر پیغمبر ته وته او په دې باندې عذاب راغی. ولوتن او لوط علیہ السلام غلېګل وس قال لقومي کله چې خپل قوم ته دا بل واقع ده په اردن کې دا واقع شي وا او لوط علیہ السلام بارک راضی چې دا ابراهیم علیہ السلام ورارو. ولوتن اذ قال لقومي کله چې خپل قوم ته اتاتون الفاحشات تاسرات الکوي فاشتا ما سبقهم بها من حد من العالمین چې مخکواله نه کړه دې کار ته دې بد عملی ته یو تن د عالمنا. انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء آیا تاسرات الکوي نارینو ته په شهوت سره بغیر د زنانو نه. بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو داسې قوم چې د حد نه تجاوز کوونکی یې. دلته کې سورۃ عنکبوت کې بداغي نور الفاظ راځي د سمرا چې قران کریم کې د لوط علیہ السلام د واقع تذکرہ ده نو پای کې وته چرتا لوطی نه دی ویني. د لوطی لفظ استعمالول علما لیکي چې دا صحیح نه دی. پدې کې د لوط علیہ السلام د نوم داغه بیزتی کیږي ولې د دې عمل ته دا نوم اخودل نه دی پکار ولې داغه د پاره په عربی کې بل نوم شتي نه هغه نوم ولې نه وي. زمونږه بعضی کتابونو هغه کې غلطیاں نشي دي. یو انساني غلطی ته وشي دا تذکرہ کوي دغه عمل ناغه ته لوطی وای نو دا کم دغه شي غلطی وشي نور ځان ساتل پکار د لوط علیہ السلام نوم د دې سي عمل بد عملی د پاره استعمالول نه دی پکار. هغه د پاره عربی کې اغلام لفظ شتي او الله رب العزت داسې الفاظ استعمالي چې پای کې د ظاهری طور باندې هم د بدای څخه خبره نه راځي چې دا الفاظ بد دي. دلته کې داسې الفاظ استعمالي انکم لتاتون الرجال شهوة تاسو راتلل کوي نارینو ته په شهوت سره من دون النساء او زنانه پرېږدي. زنانه دي خپل زنانه دي خپل خزي دي هغه پرې خو دي او په نارینو پسې ور پسې شوی. بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومي نو جواب د قوم دا الا ان قالوا مگر دا چې وي اخرجوهم من قريتكم باسي دي لره خپل کلینا انهم اناس يتطهرون یقینا دا سے خلک دي چې ځان پاک پاک کوي. فان جیناه نو موږ نجات ورکو نوح لوط علیہ السلام لرا والو دا اهل لرا الا امراته مگر خزه داغه كانت من الغابرین دا د پات کیدونکو نام دا پات شوا او دا پکې تبا شوا. سورۃ تحریم کې داغه تذکرہ راځي کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما نو خیانت یو کو د نوح علیہ السلام خزیم او د لوط علیہ السلام خزیم خیانت یو کو مطلب کفر یو کو نو فلم یغنیا نو هغه ولا فائدہ ور نکړه. نوح علیہ السلام خپل خزی له فائدہ ور نکړه او لوط علیہ السلام خپل خزی له فائدہ ور نکړه د عذاب نه اخلاص نکړه بچی نکړه. وام ترنا علیهم مطرا باران کوم پای باندې باران ناشنا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین نو ګورا څنګه شو انجام د مجرمانو. سورۃ هود کې برازي دوات یم کې الته کې وی فجعلنا عالیها سافلها لپاسنه طرف یو لاندې وګرځا او لاندې لپاسا خار اوچت کو اور اپره خولټا ا باران پیم کړل. و الی مدین اخام شعیب مدین تمغه لګلو داغي خیر خوا شعیب علیہ السلام دلته کې د شعیب علیہ السلام تذکرہ کوي شرک فعلی او شرک اعتقادی دواړو باندې رد کوي. ار اغلو دا خبره مسله بیان کړوا.
شعیب علیہ السلام شعیب ابن صفان ابن عیفا ابن ثابت ابن مدین ابن ابراہیم دا د ابراہیم علیہ السلام په نوسو کې راځي. د ابراهیم علیه السلام زوی مدین نو د هغه مدین په اولاد کې دی او پاتې کېدم مدین کې. ویلا مدین اخام شعیبا او مدین تل منګلې غلو مدینی والو تل غلو داغي خیر خوا شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره و قوم زما بندگی کوئی د الله نشته ستاسو پر اله د الله نه سوا بل قد جاءتكم موعظه من ربكم يقنا لتاسوا واجی دل تاسو رب طرفنا فاوفوا الكيل والميزان پورا کوي نافو تول ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او کمه مکوې د خلقونه داغي د سيزونو ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوئی پزما کې رسته جوړ جاړي دا غینا ذالکم خیر لکم دا وردستا د پاین کنتم مؤمنین کې مؤمنان. ولا تقودوا بكل صراط توعدون او ما ولا تقودوا مکینی بكل صراط په هر العربه توعدون چې يرول کوي تاسو وتصدون عن سبیل الله او من کول کوي د الله د لارینه هغه څوک من آمن بالبه چې ایمان راوړل په الله باندې وتبونه وجاو طلب کوي تاسو په دې کې کوګواله. واذکرون اذ کنتم قلیلا او یادوي کله چې وای تاسو لک فکسرکم الله زیات کړی الله زیات کړی نفرې په لحاظ سره وکسرکم الله تاسو لا مالون درکړه. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین وګورئ څنګه شو انجام د مفسدانو. وان کان طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت به کچری تاسو نه وډلا هغه چې ایمان راوړې په هغه چې زپر علی گله شیم وطائفه لم یؤمنوا بلدل چې ایمان نه راوړې فصبرون صبر کوي انتظار کوي حتا يحكم الله بیننا تر دې پورې چې الله فیصله کوي زموږ په منځ کې او هو خیر الحاکمین الله دې بهترین فیصله کوونکو نه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه نو وی غټانو دا کسانو تکبر کړو د قوم دا غنه لنخرجنک یا شعیب چې خامخا او باسمغه تعالی را شعیب او الذين امنوا معك هغه کسان چې ایمان راوړل تاسو را د خپل کلینا او لتعودن فی ملتنا یا به واپس شي زموږ دین ته. قال ولو كنا كارهين اگر چې موږ بدګنون کې تاسو دین ته راتلو او لتعودن فی ملتنا دا عود خو ویل کېږي چې مخکې سړی په یو ځای کې دا غي نه لاړ شي واپس وته بیا راشي. نو شعیب علیہ السلام داسې وو نو جواب دا دی چې دا په اعتبار د نور خلکو د ایمان والو چې هغه مخکې دغه خلکو سره بیا ایمان راوړو نو دی وای تاسو واپس راشئ واپس کافر شئ. نو دا تغلیبا د نور خلکو په وجه دا وسی وي. دویمه دا چې دا داغي په ګمان باندې داسیو بزامهم مطلب دا دی چې تر اوسه پورې تا خبره نه کوله خو ته زموږ ملګری وي کنه غلی وي زموږ ملګری وي نو تا اوس دا خبرې شروع کړې ته زموږ د دین نه ووتې نو واپس زموږ دین ته راشه. اگر چې شعیب علیہ السلام داغي په دین کې وونه او دا داغي خیال داسیو چې ته په خاص زموږ ملګری اوس لاړې ته زموږ د جماعت دې پرېښو او بل دې اختیار کو نو اول تعودن فی ملتنا دی وجبانی وی یاد دا چې عود دلته په نفس معنی دا نفس دخول او تعودن فی ملتنا یا بتا سو راضی زمنګ دین ته زمنګ راضی نه علاوه بچ کېږي خلاصېږي وا. قال اولو كنا کارهین شعیب علیہ السلام تو اگر چې موږ تاسو دین ته رات لبد غنو قد افترینا الله کذبا یقین جوړ کړی موږ په الله باندې دروغ ان عدنا کومه راشو تاسو دین ته فی ملتکم بعد اذن جان الله منها رسولانه چې الله نجات راکړل موږ له دغینا وما يكون لنا ان نعود فيها جائز ندي زموږ د پاره چې موږ واپس راشو را داخل شو تاسو د دین کې الا ايشاء الله ربنا لیکن دا چې غواړي الله او غواړي چې رب زمونږ ده هغه چې سو غواړي یا بکیږي وسع ربنا كل شيء علم فراخ کړی رب زما هر یو شی ته علم. علی الله توکلنا په الله باندې موږ توکل کړل ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق ای زمونږ رب فیصلو کې زموږ په منځ کې زموږ د قوم منځ کې په حق باندې په انصاف باندې وان تخیل الفاتحین او ته بهترین د فیصله کوونکو نه. وقال الملأ الذين كفروا من قومه او وی غټانو دا کسان نه چې کفر کړي د قوم دا غنا لین تبعتم شعیبا ک تاسو خبرو منل د شعیب علیہ السلام انکم اذل خاسرون یقینا تاسو په دغه کې تاوانیانو نه. فاخذتهم الرجفه نو ان ولدل چغه فاسبو فی دارهم جاسمین شدی په خپل کورونو کې پراته الذين كذبوا شعيبنا کسان چې تکذیب کړو د شعیب علیہ السلام کالم یغنو فیها گوی کینو پادشوی دی نو دیر شوی نو پادشی پدې کې
الذين كذبوا شعيبا آګه سان چې تکذیب کړو د شعیب علیہ السلام کانوا هم الخاسرین دی وتاوانیان فتولى عنهم ناغه وګرځي داغینه وقال وی یا قوم زما قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي یقین رسول می تاسو ته پیغامات د خپل رب ونصحت لكم خیر ملت ول استاسو په کیف آسان څنګه افسوس وکم علی قوم کافرین په قوم کافر باندې دلته ما خبره ده چې د هلاکت نامخ کې شعیب علیہ السلام داغینه لاړ هغه باندې هلاکت راغی عذاب پر راغی هغه تباشو ناغرستو دا خبره نه کوي بلکې مخ کې کړلا او یا هغه جواب دی کوم چې مخ کې د هود علیہ السلام په باره کې خبره وشوه وما ارسلنا من قريه في قريه من نبي او ندی لګلې موږ په یو کې کې څوک پیغمبر مگر داغي تکذیب کړي شه د خلکو داغو تکذیب کړل نو الا خزنا اهلها بالباساء والضراء مگر رانی ولې موږ اهل داغي په عذاب باندې بالباساء په فقر فاقه په سختو باندې و ذرای په تکلیفونو باندې تکلیفونو د بدنونو باندې لعلهم یذرعون د پاره داخله عاجزو کی الله تا ثم بدلنا مکان سیئات الحسنه بیا په بدل کې راوسته منګه په زید سختي باندې آرام او خوشحالي حتی عفو تر دې پورې چې سیاست شو وقالو به قد مصابان ذرا وسرا یقین رسیدل زمونږه پلانو ته تکلیفونه او خوشحالي فاخذناهم راونی ولمغا دیلرا بغتتنا چانک وهم لا يشرون دی شعور نه لرا ولو ان اهل القرى امنوا کچری دی کلی والو ایمان راوړې وې تقوا اختیار کړې وې لفتان عليهم برکات من السماء نو خامخا کولا کړیو په دی باندې برکتونه د اسمان او د زمکه ولکن کذبوا لیکن دی خلکو تکذیب وکړو فاخذناهم نو مغراونی ول دیلرا بما كانوا یکسبون په سبب دې کم کسب کاو افا امنا اهل القرى آیا بے خوف ودی دا کلی والا آیاتهم باسنا چراشی پدی باندې عذاب زمغا بیاتن د شپې په وخت کې وهم نایمون او دی بودی په داسې حال کې چې د شپې تیرون کی او دی بودی او امنا اهل القرى آیا بے خوف ودی دا کلی والا آیاتهم باسنا زحن چراشی پدی باندې عذاب زمغا د صافو کې هم یلعبون او دی به مشغول په لوب کې افا امنو مکر الله آیا بے خوف دی داخل د عذاب د الله نه فلا یامن مکر الله نو نشي بے خوف کې د عذاب د الله نه مگر قوم تاوانیان اولم يهدي للذين يرثون الارض آیا ند خکار شوی آکسانو تا يرثون الارض چې اخلی زمکه لرا من بعد اهلها رسول اهل داغینا الله نشاء وسبناهم بذنوبهم کچره موږ وخته نو موږ به رسول ودیتا عذاب د دې د ګناهونو په وجه باندې ونتبو علی قلوبهم او مهر بلګو موږ د دې په زړونو باندې فهم لا اسمون دي اورینا دنیاي واغستا نو د مخکینی خلک شو چرته لاړه نو دی په سیم لاړ شي دی هم بوزوي تلک القرآن قص علیک من انبائها دا کلی دی چې بیان نقص علیک بیان کړي موږ پتابان بیانو موږ پتابان واقعات داغي ولقد جاءت رسلهم بالبينات او یقین راغلی واغی تر رسولان داغي په واضح دلایل باندې فما كانوا ليؤمنون نو دی چې ایمان راوړل بما کذبوا پاسمه تکذیب کړي من قبل دینه مخکې کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین دارنګي مهر لګي الله پزنو د کافرانو باندې وما وجدنا لاکثرهم من عهد او ندي مندل منګه د اکثر د خلکو د پاره پورواله د لوزونو وای وجدنا اکثرهم لفاسقین او یقینا مندل منګه د خلکو لرا اکثر د خلکو خامخا فسق کوونکی ثم باسنا من بعد موسی بیا راولېګه منګه رسول دینه موسی علی السلام بیا اتنا په خلاتونو باندې الی فرعون ته ملئ غټانو داغیتا فظلموا بها نو غي ظلم کو پدی باندې پایاتونو زمونږ باندې فنظر کیف کان عاقبت المفسدين وګورا څنګه شو انجام د مفسدانو واقع د موسی علی السلام پیش کی تسلی لپاره وقال موسی علیہ السلام وی اے فرعون انی رسول من رب العالمین ز رسول من رب العالمین د طرفنا حقیق علی الله اقول الله الا الحق لایقم د دې چې نویم پالا ما سوا د حق نه یادا دا حقیق علی کلک یم په دې خبره باندې چې نوې ما پارلمان ما سوا د حق نه یادا دا ابو عبیده ایمان کوي حریصن ز حریص ما په دې باندې چې نوې پارلمان ما سوا د حق نه یادا دا حقیق علی یو قرات ده حقیق علی امام بخاری رحمت الله علیه وی اصول مدادی لایق دی زما سره دا خبره یا اصول زمادادی چې نوې په الله باندې ما سوا د حق نه حق وېما
قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. نو حق خبر دادا مسله د توحید ورپسې ارسل معی بنی اسرائیل ما سره پریدا. د موسی علیہ السلام او د قوم واقعات تفصیلی دلته کې سورۃ اعراف کې دغه دا، بیا سورۃ طه کې دا، سورۃ شعراء کې، سورۃ قصص کې دغه واقعات لږ تفصیلی دي. نورو د دې کې د دینا نورو سوراتونو کې څومره واقع راځي هغه ډېر مختصر دي. نو قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقینا راغلم تاسو ته په واضح دلیل باندې تاسو رب د طرف نه. فارسل معی بنی اسرائیل، نو لګي ما سره بنی اسرائیل پرې د ما سره بنی اسرائیل ما سره پرې دا. قال ان كنت جئت بآیۃ، فرعون وتوی کچری تاراوړی سنخا فاتبها نورایوړه، ان كنت من الصادقین کې درشتونو نه. فالقى عصاه، نو غرزولا غام صاح پلا، فاذا یا صوبان مبین، اچانک هغه اجتها ښکارا. دلته کې وای اجتهاو، الته کې سورۃ طه کې برازي شلم کې، دارنګه راضی و سورۃ النمل کې لسم کې. نو یو ځکه وتا دلته وتا صوبان وای، الته کې وتا حیتون وای، حیتون تسعى. او سورۃ النمل کې وتا کانها جانون وای، جان وای، کانها جانون ولا مدبر ولم يعاقب. نو یا خدا دا چې دلته کې ته صوبان جوړ شو، حیتون دې نو اخو جنس ده، نو مار ار یو ته ویل کی، او کم چې راغل جان نو الته کې نری مارو. نو نری مار وړو کې مار دې د پاره چې الته کې ضرورت نو، صرف موسی علیہ السلام ته خودلو نو نری مارو. بل دادا چې دا خو مار یو وو، لیکن صفتونه دا ټولو مار ده جنس ده، او صفت یو د صوبانو چې ډېر غټو. دویم صفت داو چې پشان د جانو، پشان د نری مارو. غټ مار چې ناغه زر زر حرکت نشي کولای، او نری مار چې ناغه سر حرکت کی چاغه لیدې کیږم نه. دا سه داغه حرکت سره لیدې نشي، سره کنټرول کولای نشي داغه حرکت چاغه، هر یو حرکت داغه وویني. نو په دغه باندې چې درې واړه صفاتونه پکيو. فاذا هي صوبان مبين ونزع يده، اور آی ویسه الله سره فاذا هي بيضاء للناظرين، اچانک هغه تک سپینو د پاره د کتونکو. قال ملو من قومین و مغټانو ته د قوم، وقال ملو من قوم فرعون، او وی غټانو د قوم د فرعون، ان هذا لساحر مبين، یقینا عالم خامخا دا ساحر دی پوا. سورۃ شعراء کې سلور درشم کې برازي چې آلته کې اول خبره فرعون کړوا، خلکو ته مخامخ کړي. نو چې کلام مشر یو خبر وکي، فرعون بادشاہ دې خبره کې دانو خلک په مخ کې کیږي، لګیا دی وی ان هذا لساحر علیم، یقینا دا خامخا ساحر دی پوا. یرید یخرجکم من ارضکم، غواړي دې چې وباسي تاسو د ځمکې نه. فماذا تامرون، تاسو جرګه کوي. قالوا ارجه واخاه، قالوا ارجه، ناغو وتوي ارجه واخاه، مهلت ورکا دلرا د ضرور لرا. ارجه هو دویم قرات پکې ده، ارجه هو مهلت ورکا دلرا او د ضرور لرا، یا ارجه هو پدبانه اطعمه، خوراک په خوراوا. باز خلک خبره کوي چې خېټه وږي شي نو بیا پارسی وای، نو یا دغه کې اردو کې وای چې سړی وږي شي نو هغه د انتړیو کا قل هو الله پڑھنا وای، نو دې وږي شوه دې زکه دا خبري کوي. نو خوراک په خوراوا چې دا خبري پری دي. یا ارجه هو، ارجه واخاه، نو احبس هو دے قید کا، قید تے واچوا او د ضرور. و ارسل فی المدائن حاشرین، او یا ارجه ہو پمانا دا اخر ہو، رستو کا مہلت ورکا دلرا، رستو کا دلرا د ضرور لرا. و ارسل فی المدائن حاشرین، اولیگا پا خارونو کے راجم کون کی. یا تو کا بکل سائر علیم، چراولی تادار سائر پوہا. وجا سحرتو رالو ساحران، فرعون تا
نو کله چې یو سړی خبره د دین نه وي یا بعض خلک داسي چې هغه د دین خبره کوي لیکن سغواړي مال پیسې راکوي کنه راکوي وجاء سحرة فرعون نورال سائران فرعون تا قالوا نوے ان لنا لاجرا آیا زمو سوجت بئی کنا ان كنا نحن الغالبین کہ جرمنگا شو غالب قال نعم اوتی آو وانکم لمن المقربین یقینا تاسو بدغه کې د مقربیننا تاسو مقرب کم زما دلبار ته بدغه سي زئی راځي کله وای مشیر خاص به دنه جوړ کم آیا دا چې تاسو خپل تالی سټ کم راځي بدل دګي بدا طالب سټای ناس به قالو ندیوی یا موسی اے موسی ایمان تلقیا مخامخ شو نو یا خو تو غرزوا و اما ان نكون نحن الملقين یا بشمغه اول د غرزون کو نا قال القوا موسی علیہ السلام وته تاسو اچوي سچ اچوي فلما القوا کله چې هغه غرزول اغه خپل سيزونه نصارو اعین الناس نو سیرو کو خلقو پسترګو باندې واسترابهم خلقی پروب کې واچول وجاو بسیر عظیم او راتللو کو په غټ شهر باندې دانی کله د دې خپل الفاظي القو اما ان تلقیا و اما ان نكون نحن الملقين اول ته چوټ کوا بیا منګه کوي یا اول به منګه کو بیا ته کوا موسی علیہ السلام ته سچ کوي تاسو کوي واوحینا الی موسی وحی وکړه موږ موسی علیہ السلام ته القیا ساکا چوغزو د خپل امصاد فیضایت القف ما یافکون نا اچانک هغه هړپ کړ تیر کړ راوین غختل هغه سوچ دی خلکو کم سیر کاو راوین غختل او تیر کړ سورته طه کې یوکم او یا کې مرازی تلقف ما صنعوا سچ دی کم کړیو جوړ کړیو هغه ټوله تیر کړ چاویلی چې د سحر اثر ختم شو او چا به دا خبره کړله دلته کې تلقف ما صنعوا ما یافکون تلقف ما صنعوا خبره کوي الله نو بعض به دا وایي چې دا حالات دغه ختم شو سحر ختم شو فوقع الحق نو حق کار شو وبطل ما كانوا يعملون باطل شاس چې کوم د خلکو کوم عمل کاو نو دیګه معلومی کې دغه چې هغه ټول سچو نه هغه ټول هغه تیر کړه خبره خلاص کړه نو دې سره پاتې نشو فغلبوا هنالك ان مغلوب شو دي دغه ځکه وانقلبوا صاغرين او شو دي دې ذلیل شو والقي السحرة ساجدين او غرزل سائران سجده کوونکی قالوا نوې آمنا برب العالمین مګ ایمان اورلې پر رب العالمین باندې رب د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام قال فرعون وې آمنتم به آیا ایمان را تاسو په دبانې قبل ان اذن لكم مخیدنه چې ما اجازه درکړې تاسو لا ان هاذا لمکرم مکرتم یقینا تاسو چلولو چې تاسو چلول کا په خار کې لتخرجوا منها اهلها د پاره چې وباسي تاسو اهل د دینه اهل د دین فسوف تعلمون ذی تاسو په تولګي لو قطعنا ایدیکم ارجلکم من خلاف نو خامخا کټ بکم لاسونه تاسو په تاسو من خلافنا عدل بدل ثم لو صلیبنکم اجمعین بیا په سلیکم تاسو ټول لرا قالوا ناغي وتوي ان الى ربنا منقلبون یقین موږ خپل رب ته ورګرځیدون کی وما تنقم منا او تبد نغنی زمنګنا الا ان آمنا بیات ربنا مگر دا چې موږ ایمان اورلې په آیاتونو د خپل رب باندې لما جادنا کله چراغ موږ آیاتونو زموږ د ربنا افرغ علينا صبرا یا لا راتوي کې موږ صبر او توفنا مسلمین او موږ له چې کله مرګ راولې نو په داسې حال کې چې موږ یو مسلمانان وقال الملأ من قوم فرعون او وی غټانو د قوم د فرعون نه تزر موسی او قومه آیا پرې ته موسی علی السلام او قوم دا غلی یفسدوا فی الارض چې فساد کوي پزما کې و یا سرکا و الها تک او پرې تعالی او صالح ولرا قال سنقتل ابناهم فرعون وتوي خامخا قتلهم با زامند دی او نسای نساهم او ژوندوي پریدو لونه دی یا ونسای نساهم او بے حیا کو با خزید دی و انا فوقهم قاهرون یقین منګه په دی باندې زورور منګه زورور یو دلته کې وایي لیفسدوا فی الارض دی لګیا دی فساد وایي توحید ته فساد وایي سورۃ مومن کې امراضی شپږشتم کې داخله است کوي فساد کوي وایي فساد جوړي ستا خولي کارونه په پری دی وایي
دلته کې ويزرک والهتک ستا تام پریدي ستا الہم پریدي وي. تفسیر زاد المسیر کی لیکي وای کان یعبد التیس سرا دبه د پیسې عبادت کا او په پټه باندې نال دکې نور عام خلکو ته پته نه وا کم چې خاص خلکو ناغي ته پته وا ناغي ته زکوي ويزرک والهتک کني د قبيلو انا ربکم الاعلى زستاسو ربم. دانګ سلیمان التیمی وی چې کان یعبد البقر دبه د غوا عبادت کاو لکه څنګه چې د غوا خبره پدی کې راغل وا بنی اسرائیل کې هم د غوا خبر راغل وا نو هغه د هغه زین راغل. قال موسی علیہ السلام ویل قوم خپل قوم ته استعینوا بالله واصبروا او مدد حاصل کې په الله سره په صبر. ان الارض لله تاسو خبره باندې کلک ودرېږي ټینګ شي یقینا زمکه د الله دا یورث من یشاء ورکی چاله چغواړي د خپل بندگان نه ولا عاقبۃ للمتقین اخری انجام د پاره د متقینانو ده. قالوا اوزینا من قبل وی منګله تکلیفونه راکړې شیری دینه مخکې من قبل ان تاتینا مخکې استاد راتلونه من بعد ما جیتنا ورست استاد راتلونه. قال عسى ربکم ایهلک عدوکم نو وی موسی علیہ السلام زردا رب تاسو هلاک بگی تاسو دشمن و یستخلفکم فی الارض او تاسو با بعد کی پدیس ما کې فینظر کیف تعملون الله ګوري امتحان کې تاسو څنګه عمل کوي. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین یقین راونی والمنګه فرعونیان لرا په قحط د کلونو د هغه کلونو چې هغه د قحط کلونو هغه باندې راونی ول قحطونه په شروع شو. ونقص من الثمرات او کمال د مالونو د کمال د آمدنی د میوه لعلهم یذکرون پای داخله وګرځي داخله پن واخلی. فاذا جاءتهم الحسنه نکره چې باغ خالت براغ قاد بنو باران نبوشو قالوا ندیبوی لنا هذه داد زمغ د پارا وین تو سبم سیئات یطیروا بموسی وماه او کله چې باور رسیدل دیتا بد حالت نو یطیروا بموسی نو بد پالی بینوا په موسی علی السلام او دا په ملګرو باندې سوچ دا غسرو الا انما طائرهم عند الله خبردار یقینا سپیرواله د دی د الله د طرف نه ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پویږي نه. قالوا مهما تاتنا به من آیات لتسحرنا بها دی وی کله چې راوړې تمغتا سنخا د پاره چې سیر کې موږ پاغي په موږ باندې پاغي فما نحنو لك بمؤمن نه موږ پتا باندې یقین کوون کی. فارسلنا علیهم الطوفان راولېګم پاغي باندې طوفان پیراغه بازی وی طوفانو اته ورځې پاغي باندې باران ورېدو هغه نه سیلاب جوړ شو طوفان شو. بازی وی چې پاغي باندې مرګونه شروع شو په فرعونانو باندې مرګونه راغله نو ویل کېږي وې سم طوفان ګډ کو بکې نو یقال الموت الکثیر. امام بخاری وی چې ډېر مرګونه چې کله راغله ناغې ته طوفان وې یاد ادا چې پاغي باندې خاص یو بیماری راغله وبا چیچک وغیرہ دا بیماریاں پیراله او پاغي باندې ډېر خلک مړ شو. والجرادا او مولخان والقملا سپګي کونی چینجی وغیرہ ورګي دا شونه پکې راغله. والزفاد او چندخان ودم او وینه آیات مفصلات دا نخوی جدا جدا معجزه وی دا الله د طرفنا فاستكبرون دغه تکبر کو وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمان. ولما وقع عليهم الرجز او کله چې واقع شو په دې باندې عذاب قالو ندیوی یا موسی اے موسی ادعو لنا ربک او غواړه زموږ د پاره د خپل ربنا بما عندك په سبب دا چې وعده کړل ستا سره لئن کشفت عن الرجز کچره تا لری کا زمنګنا یا کتا لری کو په خپل دعا سره زمنګنا د عذاب لنو منن لگانو خامخ ایمان براړو موږ په تابانه ولنو سرن ما کا بنی اسرائیل او خامخ او بلیګو موږ تاسرا پری ودو موږ تاسرا بنی اسرائیل. فلما کشفنا عنهم الرجز کله چې لری کو موږ داغین عذاب الی هم بالغوا اغه نیټه دا چې رسیدل اغه تا اذا هم ینکسون په دغه وخت کې دی بیا بلوزونه ماتول
فانتقمنا منهم نو موږ انتقام واغستاغینا فاغرقناهم غرق موږ هغه لرا فی الیم په دریاب کې فام بانهم کذو بیاتنا د دې وجنا چې تکذیب کړه د مدایتونو وکانو عنها مغافلین ودی داغینه غفلت کوونکی واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها او وارثان کړه موږ هغه قوم چې هغه کمزوري ګڼل کېدل مشارق الارض د زمکه د مشارق او مغاربها او د مغارب التي بارکنا فيها چې موږ برکات چولې پای کې دا زمکه ول موږ ټول ملکونه ول ورکړه وتمت کلمت ربک الحسنى او پرشوا دستا د رب وعده تمت کلمت ربک ستا د رب کلمې ستا د رب وعده پرشوي الحسنى چې هغه بهتر وي بنی اسرائیل د پاره علی بنی اسرائیل بما صبروا په سودا چې دي صبر کړو ورستو داود علیہ السلام په زمانہ کې مصر ته دی بیا راغله مصر دی بیا قبضه کو ودمرنا ما کان یصنع فرعون او هلاک موږ هغه چې جوړول با کول با فرعون او دا قوم وما كانوا یارشون او هغه چې دی کوم سفرونه جوړول باغونه جوړول سفرونه اوچتول وجاوزنا ببني اسرائيل البحر پورست موږ بني اسرائیل د دریاب او دریای قلزم ناغین دی پوری وطل بنی اسرائیل پوری وطل فرعونیان راغل اپ کې ورنن وطل فاتوا علی قوم یاکفون علی اصنام لهم ندی ورته دل په قوم باندې یاکفون علی اصنام چاغي منجوري کولا په بوتانو باندې چې داغي د پارو داغي بوتانو باندې منجوري کولا قالو یا موسی نو دی خلق وی اے موسی اجعل لنا الہن کما لهم الہ مقرر کا زموږ د پارا جوړ کا زموږ د پارم داس یو الہ کمالم الہ لکه څنګه چې دی الہ دی الہ دی قال انکم قوم تجهلون نو موسی علیہ السلام ته یقینا تاسو داسې قومي چې د جهل نه کار اخلي انها اولای متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون یقینا دا هلاکیدون کې دي هغه چې داخله دی پاره کې وباطل ناروا دي هغه چې داخله کوم عمل کوي قال اغیر الله ابغيكم الها موسی علیہ السلام وی آیا د الله نه سوا بل یو طلب کم تاسو د پاره الہ و هو فضلکم هذا چې الله غرواله درکړل تاسو له العالمین په عالم باندې و اذا جئناکم من آل فرعون کله چې نجات درکوم تاسو له فرعونانو نه یسومونکم سوال عذاب رساو به تاسو ته ناکار عذاب یقتلون ابناکم وجلب زامن تاسو و یستحیون نساءکم ژوندې به پر خودیلون تاسو یا خدمت به اغست تاسو د زنانو نه یا به حیا کول به استاسو زنانا وفي ذالکم بلام من ربکم عظیم په دې کې ازمه خو استاسو رب طرف نه لوی ووعدنا موسی 30 لیلا وعده واستمغه د موسی علی السلام نه د دیر شپو واتممناها بیاشنا پوره کړ منغه غی لرا په دې لسو نور سره نو دیر شوي نو لسو سره نور شوي نو سلويخ شوي فتم میقات ربی 40 لیلا نو پوره کو پورشوا وعده د رب ستا سلويخ شپه وقال موسی علیہ السلام ویل اخیق پر روتا هارون علیہ السلام تا او خلفنی چې ته خلیفہ فی قوم زما په قوم کې واصله او د دې اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدين او تابعداري مکوا مزا پلار د مفسدانو باندې ولما جاء موسی کله چراغ موسی علیہ السلام راغ لمیقاتنا زمغه زید نیټه زید واده تا وکلمو ربه خبر وکړي دا غسرا رب داغه قال رب یارینی انظر الیک نو موسی علیہ السلام وی یا الله ما ته ځانو خېج زتا وینم قال لن ترانی الله وتوی ته چری مان شیلی ده ولکن انظر الی الجبل لیکن وګورا د غرتا فین استقر مکانه کدا برقرار پادشو په خپل زیبانه فسوف ترانی نو تم ما وینه فلما تجلى ربه کله چې تجلی وګړه رب داغه په غربانه جالو دکان ویګرزو اغلره دکې زری وخر موسی صعقا راپری ود موسی علیہ السلام بے ہوشا فلما فاق کل چا پوش کے شو سبحانک پاکی تعالی یا اللہ توبت الیک زمایت تا توبه تا درگرزم وانا اول المؤمنین ازم اول د مؤمنانو موسی علیہ السلام د سوال کو د دې چې الله زتا وینم دا الله لیدل رؤیت باری تعالی دا ممکن دی که ممکن نه دی نو رؤیت باری تعالی په دنیا کې زمنګ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې ممکن غیر واقع دی په دنیا کې
په دنیا کې نشي لیدل کېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې اختلاف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سره ملاقات کړل نو لیدلې دی کنه دی لیدلې. نو بعضی علماو کې دوه قسمه خبرې کوي. یو وی چې نه دی لیدلې، کم ځای چې د رؤیت خبر راځي ناغه ته رؤیت قلبي وي، زړه په لحاظ سره لیدل، او بعضی وی چې نه لیدلې دی په سترګو باندې. نو دلته کې په دنیا کې خو واقع نه ده، نو هغه الته کې تل چې هغه لا مکان ته تلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تلو الته کې نال د کې لیدل. بهرحال د نور بارکه هو اتفاق دی چې دا رؤیت واقع شوه نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکه اختلاف ده. نو رؤیت په دنیا کې د باری تعالی ممکن غیر واقع ده، او په قیامت کې واقع وي، په قیامت کې وکیږي. ولې قران کریم کې داسې آیاتونه شتي چې هغه کې وایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، سمخونه به تر تازه به خپل رب ته وګوري. نو دغه نه معلومیږي چې رب دیدار لیدل شتي. دارنګه امام مالک رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کو مؤمنانو د پاره رؤیت د باری تعالی دیدار شته او وی قرآن کریم د دې دلیل سره وی قرآن کریم کې الله وایي چې دا کافران یوم یذل محجوبون د خپل رب د ملاقات نه بمنئ. نو چې کافر منئ او مؤمن هم نه کوي نو بیا فرق څه شو؟ خو دا مطلب دا چې کافر نه کوي مؤمن وی کوي. دارنګه حدیث کې هم راځي انکم سترون ربکم، تاسو بخپل رب انئی داسې به انئی لکه تاسو چې څنګه سپومۍ ته ګورئ لیلۃ البدر، تاسو سپومۍ ته ګورئ د بدر په شپه باندې 14 سپومۍ باندې تاسو دې ته ګورئ. ویلا تزامون، تاسو باندې تکلیف نه راځي، سترګو باندې تکلیف نه راځي. تاسو چې نور ته ګورئ سترګې پټیږي، لیکن چې سپومۍ ته ګورئ نو سترګې نه پټیږي، تکلیف نه راځي. نو دغه څه تاسو به رب تم ګورئ، رب نه دیدار دې د الله نو جنتیانو ته به ور کوي. الله دې موږ ته ټول د نصیب کړي. نو رؤیت د پاره په دنیا کې یو دا پکاري چې ماده پکار ده، بل دا پکاري چې مسافت پکار ده مناسب، بل دا پکار ده چې جهاد پکار ده، او دا ټول سيزونه داسې دي چې الله د دې نه منزه ده. نو دی وجنا په دنیا کې رؤیت باری تعالی هغه ممکن ده خو غیر واقع ده. نو دی وجنا په دنیا کې دا سترګې داسې دي چې دا طاقت نه لري د دې چې دا الله دی وویني. نو قیامت کې آخرت کې هغه کې وکیږي جنتیان مؤمنان دا بیني. یو شی ماده نو الخکاری، ماده نه نو نخکاری، مسافت خاص باندې یې نخکاری، لری شي نخکاری، ډیر نږدې شي په تندی باندې کې دي، پستر ګل پاسه وته کې دي نخکاری. دارنګه jihad پکار دی چې خاص یو jihad ته د شا طرف ته بیان اخکاری د ته مخامخ پکار دی. قال یا موسی، دلته کې موسی علیہ السلام هغه را پریوته بیهوش شو، خلکو ځان باندې سهالونه راوستي. وی ګوره موسی علیہ السلام باندې راغلو. نو موسی علیہ السلام هغه حقیقتو هغه شی او هغه الله وی چې شی او په او استاد چې دینو دا او تازه نه جوړ کړل. نو دا بعضی کتابونو کې لګي تفسیر قرطبی هم لیکي، علامه ابن جوزی عوام لیکي تلبیس ابلیس کې. دا خلک چې ځان باندې دا حل راولي، دغه سړی دا کوی په غاړه باندې کېنوا یا د دیوال په سر باندې کېنوا بلې په سر باندې، او د باندې دا حل په دغه ځای کې راشي. نو هغه ځای کې به نه راځي، د په روغ جماعت کې په خپلې په پوس ځای کې او په غړ ځای کې دا تاویدو خطر نه هغه ځای کې کیږي. ځان باندې حل راولي. بعضې بکې داسې چې هغه د کم چې دا بریلیان دا قصې کوي، نو هلته کې ځان باندې حل راولي، د بل اوږې ته وخیږي. دا قصې بکې په ټوپونه وایي پای چا ځان باندې یو حل راوستی چا بل راوستی، سو یو شان په هغه باندې حل لګېدل چا باندې بل شان لګېدل.
قال یا موسی نو الله وی اے موسی ان استفیتک یقما ورکړه ته علی الناس په خلق باندې برسالاتی په خپل پیغمبري باندې او به کلامي په خپل کلام باندې فخذ ما اتیتک واخلا انسا اج ما درکړی تعالی وکم من الشاکرین شد بیان کون کنا شکر گزار شاه بیان کون کې شاه دا کتاب می دل درک دا اوس بیانوا وکتبنا له فی الالواح لکلی موږ دا د پاره په کتاب کې په تختو کې من کل شین د هر قسم واعظ او نصیحت دا وخت ضروری موعظه واعظ او نصیحت او تفسیر لکل شین د هر ضروری شي فخذها بقوه واخل دل را په طاقت باندې وا مقامک او حکم غا خپل قوم ته یا خذ بیاسنیا چې عمل کوي په خپل طریقې د باندې سوریکم دار الفاسقین خامخا او بخم تاسو ته کور د فاسقانو ساسرف عن آیاتی خامخا اړو مگر زوما انا آیات خلاتنا الذين يتكبرون في الارض اګه سان چې تکبر کوي پزما کې بغیر حق پناه غبانه و يروا كل آیات لا يؤمنوا بها کو ویني داخله هر قسم نه ایمان نراوړي باغ باندې و يروا سبيل الرشد کو ویني داخله لار د هدایت نو لا يتخذوا سبيلا نسياغل اللار ويروا سبيل الرغي او کو ویني د لار د گمراهي يتخذوا سبيلا نسياغل اللار ذالک بیانم کذو بیاتنا دیوجنا چې تکذیب کړل زموږ آیاتونو وکانو عنها غافلین او دي داغه نه خبره غفلت کوونکی والذین کذبوا بیاتنا کسان چې تکذیب کړل زموږ آیاتونو ولې قائل اخرت د ملاقات د اخرت حبیتت معلوم برباد یا مال دی هل یجزون بدل نو ور کولګي دی الا ما كانوا يعملون مگر اسه چې دی کوم عمل کاو واتخذ موسی قوم موسی من بعده من حليهم عجلا او اونیو جوړ کو قوم د موسی علیہ السلام من بعد رسولتلو داغنا من حليهم د کالو داغنا عجلا سخه د بدنو داغي لو خوارون داغي پر आवाजو علم يروا انه لا يكلمهم آیا نو ګوري دی چې د خبرې نشي کولای د دې سره ولا يهديهم سبيلا او نشي خو دې تلار اتخذوا د خلقو غون وکانو ظالمین او دي ظالمان سوره طه کې داغي خبر راځي 7 آیات کې چې دی اکالی راغستیو او دا اکالی راوړو نو سامری او توی دا وګرځوي ناغه وګرځول او داغه نه ولسخه جوړ کو ناغه سخه دا چې جوړ کو چې داغه بدنو او دا اسخه داسو چې پاره کې आवाज ومو نو دا اسخه د आवाज داغه سو ناشنا خبره اوس په دې زمانه کې نه ده هغه وخت کې ناشنا وا پاره کې سوره پر خو ده ناغه یو طرف نه به هوا داخلي ده بل طرف نه متواتا ناواز به کاو आवाज به تراوته په دې زمانه کې خو چین والا هغه کسب کړل چې هغه هر څه خلکو تخکارا کړلی بعضی سیدونه جوړ کړلی هغه لګیا دي الوزی بعضی سیدونه جوړ کړلی هغه لګیا دي روان دي دا نینځکی او دا کارټونان ماټونان ناشینه جوړ کړي مرغۍ جوړی کړلی الوزی بعضی مرغۍ دي چې هغه ته شپېله وای هغه به چڼیږي بعضی بسګي دغه आवाजونه دا کی ناغه خبره اسانه ده دانه چې هغه نه بیا صحیح سخت جوړ شي او د ویني او د بعضی کتابونه اگر چې لیکلي لیکن اقا سخیو اقا دا سخی بدنو او دا غیر دغه آواز بیکاو آواز بتراوتو عالم یرو انه لا یکلمهم آیا نګوري داخله چې دې سره خبرې نشي کولای انا لارو ته خو دې شي ولما سقط فی ایدیهم کلا چې وګرځول شاغه د دې په مخ کې وراو انهم قزلوا او دې پوښو په دې باندې چې یقینا دې گمراه شي دي قالو دی وی لئن لم يرحمنا ربنا کچره رحمونه کی مونږ باندې زمونږ رب ویا فلنا بخنونه کی مونږ ته لنکونن من الخاسرین خامخا شو مونږ تاوانیانو نه مونږ با تاوان کی پریوزو دلته وی لما سقطا کله چې وګرځول شو یو معنی د دې دا کله چې دی خپېمانه شو په خپل کړو باندې خپېمانه شو یقین راغی چې مونږ گمراه شویو او یاد دا چې اسخه کله موسی علیہ السلام راغې نو اسخه اوسېزو او بیا هغه د دې په مخ کې اوبو کې وغورځاو دریاب ته وغورځاو ولما رجع موسی کله چې موسی علیہ السلام واپس راغې الی قوم خپل قوم ته غضبانا صفا بغوسه کې د غم نډک قال بیسما خلفتمونی وی ډیر بد یا چې تاسو رسو دمانه کړی من بعدی
عاجلتم امر ربکم آیا تا دې سره غوښتل تاسو حکم درب عذاب در خپل والقل الواح پتا دې باندې کې خو دې تخته واخذ براسی اخي يجرو الی او وینو خپل سر د خپل رور د خپل د سر د وختونه يجرو الی چې راخ کو دې ځانتا سورۃ طه کې مرাজি سلور نبی کې ال دکې د ګیر خبره پکې مرাজি د ګیرنا او د سر د وختونه ونیو قال ابن امه وی اے زما د مور زیا ان القوم استضعفوني یقینا زما د قوم ز کمزور غنل اوما وکادو یقتلوننی نزدې وا چې زی وجلې و فلا تشمت بلادان ما خوشاله ما باندې دشمنان ولا تجالی مال قوم الظالمین قوم الظالمین او مشمار ما مگر زما د قوم ظالمانو سره زد دې ملګری نیما موسی علیہ السلام د حکم خلاف خلقو کو والقى الالواح نو القام دانه چې گزار کړي لکه بعض اسرائیلیاتو کې راځي چې تخته گزار کړي ارتاوي کړي نو تخته مات شوي او ډېر حصہ د تورات ضایع شو دا ځان درو خلکو جوړ کړي اسرائیلیات دي القای هر ځکه د معنی د غرزولو د گزارلو نه راځي یوسف کې برازي یوسف علیہ السلام کمیس ورکو ودا واخلی والقی علی وجه ابي يرتد بصیرا ودا واخلی او دا زما د پلار په مخ باندې واچوي نو واچوي ال دکې دته نه وای چې گزارې کې زما پلار مخ په ولای دا دته نه وای دا رنګ القا نور زین کې مرাজি والقى الايمان ایمان په کې واچو نو دا چې ایمان په گزار کوتا نو القى الالواح تختی په تعریب باندې کې خو دې ولې کله چې یو سړی دغه سي اني خلاف کار شوه دې دشمنی ولیدا نو خپل سو سره ناغزر کی دي دا رنګه سړی موږ عام طور باندې دغه سي طالبان رواني خلق رواني مانزه د پاره منځ رکعات کیږي امام لاړ روکولا دلته د سره قران لاس کې ده نو قران گزاري نه نو قران الته کې رومال وسري صادر وسري هغه زر کی دي او منډي کی مانزه ته منډي کې رکعات رانه کیږي وي قال رب اغفر لي ويا الله بخنو کې ماتا ولي اخي زمار ورته وادخلنا في رحمتك داخل کې مخبر رحمت کې وانتا ارحم الراحمین اوته رحم کون کې رحم کون کنا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم یقینا کسان چې نیولې سخیل را په عبادت باندې خامخا وبرسیدي تا غضب دی درب د طرفنا وذلت فی الحیات الدنیا او ذلت په ژوند دنیوي کې وکذالک نجزی المفترین دارنګ بدل کومه مفترین لرا والذین عاملوا السیئات او کسان چې عمل کړل د بدی سمتا و من بعدها به تو استلا رسول داغه نو امن ایمان راوړل ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بیا یقینا استعرب رسولنا خامخا ده بخون کې مهربان ولما سقطا موسی الغضب کله چې لاړه د موسی علی السلام نه غصه اخذل الواهنا تحت رواغسی فی نسختها پنسه داغه کی هدایت او رحمت للذین هم لربهم يرهبون داخل کو د پاج د خپل رب نه یره کولا وختار موسی قومه او ورکړه چون کړه موسی علی السلام د خپل قوم نه 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا زمګه د نیټه د پاره زمګه د وعده د پاره فلما اخذتهم الرجفه نكل چونی دلره چغه قال رب لو شئت هلكت من قبل وياي وی یا الله کتا وختین هلاکړي بو دی د دې نامه کې او زبد وسلام مړ کړه وی هلاک کړه اته لیکونا بما فعل السفهاء منا آیا هلاکت منګلرا په سبب دا چې کار کړل بیوقفانو زمنګنا ان هي الا فتنه نه مگر امتحان استا طرفنا تذل بیا من تشاو گمراه کې ته پدې ما چاله چې تو واړې و تادي من تشاو او ته هدایت ورکې چاله چې تو واړې انت ولیونا ته زمنګ ولی کارساز فاغفر لنا نو بخنو کې منګ تا ورحمنا رحم کې منګ باندې انت خیر الغافرین ته به ډیر غورا د بخون کنا وقتب لنا فی هذه دنیا حسنا او الیکه زمنګ د پاره په دنیا کې نیکی و فی الاخرت او په آخرت کې ان هدنا علیک چې موږ رجوع کوونکی وتا تا قال عذاب یصيب به من شاء نو الله وی چې عذاب زما رسوم به او چاته چې ز چالو غواړم رحمتي وسعت کل شیء او وسعت زما رحمت زما فراخ ده هر شیتا فساكتب للذين يتقون نو خامخا لکما دلره د کسان د پاره تقوا اختیاري و یوتون الزکات او
ورکی زکات لرا والذین هم بیااتنا یؤمنون او دې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړونکي دې باندې بس کو یا سبب ان شاء الله وای او نو سبب چټي نه جمعې ورځ دا چټي باندې درس په کول مختصر به کو به